أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. دا سورة نساء آیات نمبر 14 14 پارا نمبر 3 رکو نمبر 14 او دا د دې رکو اخریتونه دي. دې آیاتونو کې دوه خبرې ذکر کړي. علماء او مفسرین د وینا مطابق اول آیات کریمه کې بشارت دی، خوشخبری ده، او دویم آیات کریمه کې زجر دی زورنا چې کوم خلکو دا چې کوم احکامات ذکر شو او په دې باندې عمل وکړو، الله کریم فرمایي زه به ورله جنت ورکوم، او چې کوم خلک خلاف کوي هغې له به جهنم ورکوم. د اول آیات کریمه کې دا هغه چا ذکر کوي چې کوم منونکي دي د دې مسلو، او ورپسې آیات کریمه کې ذکر د هغه چا چې کوم خلک منونکي نه دي د دې مسلو. چې کوم منونکي هغې لپاره جنت، او چې کوم یې نه مني هغې لپاره جهنم. نو پته ولګېده چې کوم انسان میراث او حقدار ته خپل حق نه ورکوي، الله کریم بیا ته بیا پاکوي. دا پته ولګېده، او دا پته هم ولګېده چې چا خپل حقدار ته حق ورکړي هغه له به الله څه ورکوي؟ جنت. دا دوه خبرې، او دا ریزلټ او نتیجه ده، اخره کې ریزلټ او نتیجه بس. تلک حدود الله، دا فرید الله تعالی دی. تلک چې دا کوم احکامات ذکر شو، دا کوم حکمونه ذکر شو، حدود الله دا فرید الله جل جلاله دی. دا پولی چا ایښي دي؟ دا پولی الله چوري مونږ ته الله ایښي. چې کوم کسان دا پولی کراس کوي هغې لپاره چې دی نو بیا سزا ده، او چې کوم انسان د دې پولې نه او د دې حد نه د دې نه نه وړي او په دې باندې برقرار او مستقیم دی، د ده لپاره څه دی؟ صراط مستقیم، جنتونه دي. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. ومن هغه څوک هغه نارینه او هغه زنانه يطع الله چې تابعداري کوي د الله جل جلاله ورسوله، د الله د پیغمبر تابعداري کوي. چې کوم خلک تابعداري کوي نه دي و بیا د الله د پولو خیال ساتي، نه چې کوم خلک پولو خیال ساتي نو يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. يدخله داخل به کی، دننه به کی، جنات داسې باغونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د ونو د هغې نه نیرونه، داسې جنتونه دي. ماشاءالله، جنات تجري من تحتها الانهار، باغونه دي. څنګه باغونه دي؟ ما لا عین رأت،
ولا اذن سمعت غوږونو لیدلي نه دي او سترګو اورېدلي نه دي. صحیح ده که سترګو لیدلي نه دي غوږونو اورېدلي دي. داسې نعمت لري او دا د دې مسلمانانو لپاره الله تیار کړی دی. موږ به لکه خیر ورځو صحیح ده ان شاء الله. او ګوره الله دې ټول له خړپ ژوند ورکړي صحیح ده او مرګ چې د حرمینو کریمینو ځکه چې يدخله جنات تجري من تحتها الانهار تجري چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې دونو داغې نه نیرونه من تحت اشجارها الانهار. هغه نیرونه څلور قسمه سورت محمد کې ذکر شوي دي. مزیدار نیرونه دي زبردسته او دا پیلي شهد دي او چې دی نو بدي مزیدار او بل پکې څه شي دي شرابا طهورا دا مزاناک څه دي د دې او شراب کم دي هغه خو طهور نه دي کنه هغه انسان باندې سره راولي. سورہ رحمان کې الله کریم فرمایي دا داسې چې انسان باندې سره راولي لا غول فيها درست راځي من تحت الانهار خالدین همیشه وي دا جنتیان فيها په دې جنت کې. د دنیا دا کور کو جنت هم شي کنه همیشه نه وي دې کنه همیشه نه دا یو خبره به چې همیشه نه وي. هوسه واجبه فتوا لګي ډېره ښایسته فتوا لګي وای اے خلکو تاسو ټول دا خبر واورئ وذلك الفوز العظیم دا لویه کامیابي ده. هذا من فضل ربک هغه کامیابي کومه ده او چې کوم انسان جنت ته داخل ومن زحزح عن النار ودخل الجنه فقد فاز. یو انسان د جهنم نه بچ شو جنت ته لاړ دا انسان کامیاب شو. وذلك الفوز العظیم دا کامیابي لویه ده دا غټه کامیابي ده چې کوم بچی روان شو جنت ته دا غټه کامیابي ده. زوی دی نوسې دی کړوسې دی ادې بدې کدې پردې روان شو داسې دی دا غټه کامیابي ده. یو دنیا کامیابي دی کنه الله دې موږ دنیا کامیابي ورکړي د آخرت هغه دې مراله راکړي. ها هغه درکې کمی شته نشته. ومن يعص الله څوک چې نافرماني کوي د الله جل جلاله ورسوله د الله پیغمبر نافرماني کوي ويتعد حدوده او تیریږي د پولو د الله جل جلاله نه يدخله دن بکی داخل بکی نارن اورتا څنګه اور دی خالدن فيها دی پای کې همیشه د پاره. الله والله هغه نه بیا وتل نشته دی نو یو به جهنم ته ځي. وله د فر عذاب مهین عذاب رسوا کوونکی عذاب شرمنده کوونکی دی. داسې عذاب چې دی بس کوي رسوا کوي شرمنده کوي دا شکل بوله بدل کی دا جوسنه دا ولا بالکل داسې متغیره کی یو عذاب او سر رسوایی هر څړي ته پته لري چې دا پلان کې دی خلکو نه چلته چرګه انډه پټه کړي و سي توبه. وله د انسان د فر عذاب منعذاب رسوا کوونکی دی ندا کامیابی نه ده کامیابی برخه جنت. تلك حدود الله دا پوری د الله جل جلاله د احکامات پوری د الله تعالی دی. فمن يطع الله آسو کی تابعداری کوي د الله جل جلاله ورسوله او د الله پیغمبر تابعداری کوي يدخله داخل به کی جنات داسې باغونو ته تجری چې جاری بوي او بهيږي با من تحتها الانهار لاندې دونو داغې نه نیرونه شنې اوبه دي مزیدارې برونې لګېدلې او د اوبو په غاړه کې ته ناست ښه مزیدار نری یخه هوا لګي او بېغمه ناست ګپ لګې ځان سره بڑا مزه کوي. خالدین فیها دی په دې کې همیشه لپاره وي. وذلك الفوز العظیم دا کامیابي لویه ده. فمن يعص الله څوک چې نافرماني کوي د الله جل جلاله د هغه د پیغمبر نافرماني کوي. موږ څومره نافرماني کوو د الله نافرماني کوو د چا کوو د پیغمبر ډېر نافرماني. پیغمبر وایي په قبله زمونږ وایو نه په نوقات پیغمبر وایي دا کار دې څوک مونږ وایو نه نیک په خوله نه وایو لیکن عملا نه کوو عملا
ويتعدى وتيريجي حدوده دفلد الله جل جلاله لا يدخله داخل بيكي دن بيكي نارا داس اورتا خالدا في هذه بيك هميشه دفاري وله الإنسان دفار عذاب مهين عذاب رسوا كون عذاب شرمين ديكون عذاب مهين له عذاب مهين له يلا زمون راضيش يلا كل بنا مار الله يدك تقولنا نصر الله بانك ترى شيطان شرات نصر نصر ما شرات كشرا نجوانا الله دي رجل كمال حال کی برکتنا واچ زمون ټول حال الله رحمت ورحمت زمون راضي شرابا دا ټول اخر خاتمه ایمان صلی الله تعالی